ډبل کولاو کو داسې به یې کو هغه شان به یې کو پنشمنټ به کوم یې ښه بیا مې کوز کړلو And also press this bell icon. تاسو ناست یو زما سره ناست و راوختل ګیم ته په خپله بکواسونه یې کولسی یا د الله بندګانو مه کوئ د ګوره د دنیا د حال نه تاسو څه خبره یاستئ د الله بندګانو د دنیا د کړو نه تاسو څه خبره شئ څوک څنګه دی څوک څنګه دی تاسو څه خبره یاست د الله بندګانو چا چې مجبورۍ د هغه د مجبورۍ نه تاسو غلط عبرت مه هلئ چې یاره دا داسې چل دی او هغسې چل دی او پلان چل دی ګوره پیسه خلک ګټي ذات لی ګټي پیسه خلک ګټي هغه لی قسم درته خورمه دې هېڅوک وعلیکم سلام مننه د دې هېڅوک هم نشته دی خویندې دي ارونه هم نشته یتیمه یسیره جینۍ ده دا دې زه ځکه لایف اینې لایف اوسه ځکه زه راځم ګنې زه والله دومره اوزګار سړی نه یم زه لایف نه راځم دې ته ښه پاته ده چې زما خپله دماغ خراب وي بس دلته مې بیا ګډې وډې د خولې نه وځي نو لایف سکوټ نه چلوم قسم درته خورم چې دا یتیمه یسیره جینۍ ده نه پلار شته نه ورونه شته کور یې د کریا دی غریبه ناست دی دلته راشي ما سه ګپ لګوي تاسو ته کله ویستی ډبل دی کلاو دی کله وی سنګل دی کلاو دی مننه ام کې یو چا سه تاسو په زندګۍ کې یو چا سه ښه نه شئ کوئ که نه بد لغله سوچ مه کوئ زما اوس هوس نه څه ښه کېږي هغه د راواله مې ورته ویلې مې مخکې مې هم درته ویلې یم دې ته مې ویل چې ګوره زړه ته مې مخکې مې ویلې دي چې نشم کوی دومره زه تاله څه نشم کوی الریډي ما ته یو کور را په غاړه دی بل کور دی هغه زه ساتم دوه کورونه زه یو خپل ساتم یو هغه ساتم قسم دی دې راته وویل لایف له مې راواله چې بس ما ته لږ ډېر ګفټینګ کېږي چې زما ښه کېږي خدا خو تاسو په ما باندې میرات راوباسئ نو نه مې ثواب وکئ هغه ډمې ویل چې کوس مې کوس وشلېد او ثواب مې ثواب ونه شو هغه قصه را باندې وکئ پوه شوې غول را باندې بیا خورئ خبره واوره انمول ته څه وې ګورې څه ونه وې یو شکل ښکار دی انمول وای داسې یوه جینۍ وه که نه وایي هغې ویلې ډمه وه ډمه دا بل کار به کوم نو وایي هغې وایي پیسې راوړلې او یو جومات یې جوړ کړو ډېر ښایسته جومات او پوره سیسټم یې پکې برابر کړو پوه شوې نو وایي هغه زړګا وایي ملا له لاړه چې یاره زه تپوس کوم چې دا جومات ما جوړ کړو چې ثواب مې هم کېږي که نه هسې پلتو پیسې لاړې وعلیکم سلام مننه زړګا ما ته یې مه وله زړګا دې ته یې وله نو ویل هغه ملا له چې لاړه ملا ورته وویلې ملا ته یې وویل چې یاره زما جومات جوړ کړو پلانی د ډینګره د څه حساب دی نو هغه ورته وویل چې یاره ثواب دې ونه شو که نه لکه تا دې کار باندې د ډمتوب باندې پیسې ګټلي دې ثواب نشته دا یو کس په مخه کمنټونه کوي شکل ته ووایه چې ولامبه ګرمي ده نو به لامبم که نه زړګا ورکړه چې په چشي خو ورته ولاشم که نه خبره واوره انمول تا خبر نو وایي چې هغه ویلی چې دغه لاړی اډم یې ویلی چې دغه لاړی ثواب مې ثواب ونه شو مننه زړګا ته ولې خاندي نو زه درته دا خبره کوم زړګا چې دا خلک نه دی دا د په یوې کې اوس دا یوه جینۍ ده که هلک دی دا دومره اوږد کمنټ چې لیکي دا څه شی غواړي دا جینۍ دا دومره غټ کمنټ یې لیکلی پښتو کې لیکلی که په اردو کې لیکلی زه خو پرې نه پوهېږم وایي مجھے ایک ایماندار پوری زندگی مجھے سے پیار زما یو ایماندار جینۍ په کار دی چې پوره زندگی زما سره پیار کوي دا څوک وایي دا جینۍ وایي یو ایماندار جینۍ مې په کار دی چې پوره زندګۍ کې را سره مینه کوي نو ته خو په خپله جینۍ نو د جینۍ سره څنګه مینه کوي خدای دې تباه که ورته ووایه څه کوي یو بر پورې وران شئ نه جنګوئ که څه شوله لاړه ورکه شوه څه وایي نو ما ته صحیح نه دي کتلي هلک یادوي کم دی هلک یادوي ته ورېږه زه یې ایماندار مړمۍ کو جینۍ یادوي هلک یادوي
اچھا راشه ورې کراو چې کومې ده ته خطا اوسه وګړېږه چې څه وایي ده دا زما لایب ته راځي او دغه کمنټونه کوي دې لکه بیخي که پنجابی که پښتانه ته راوخېجه دا لکه بیخي په دې شي په سر راغستې ده پوه شوې شکل ایماندار دی که نه دا به ته میلاو شي نه زه صرف ستا یم بس ما هر سړی پرېښودو کوم سړی چې ما لایب له راوستی کوم خلکو چې ما سه هر څه کړي دي هغه لاړ ټول د مطلب یاران ما ته بس بې مطلبه کار غریبې ښځه هسې خو نه و چې غریبې جینۍ سه واده کوئ غریبې جینۍ سه واده کوئ غریبې ښځې سه واده کوئ چې کم از کم دغه خو په ځای ته راوخېجه خاندمه که سړی یم راوخېجه خیر د جینۍ بدله دلته وګورو پوه شو دا چه شلا دې میوټ کو 199 مې والله زړګا دنیا لاړه دنیا یو لا نړ دنیا لاړه د دنیا خلق را لاړه دنیا خلق جی وای تا قصه کوله بیا ښځې څه چلو کو لاړه د جومات نه که څه چلې ماړې زه خو تا په دې قصې باندې کونی کړلم د خدای نېکبختې قصه خو ساري وخوړو ته وسوې څه دی وی نه نیمه کې پاتې شوه که نه هغه مولا لاړه ورته وویل چې زما دا جومات جوړ کو په دې پیسو څنګه چل دی ثواب مې وشو که نه مولا ورته وویل چې هېڅ دې منه شو ها نو ویل مولا دې ویلې چې شی لاړ او ثواب مې ثواب ونه شو نو دا هغه کار کوي او دا اوس هم د دې اوسنو خلکو هم دا کار دی نه څوک د چا سره کولی شي او نه اوس چې ښه کوي جو هغه هم سین وړي او چې بد کوي جو باد خو هسې نه باتې چې دا ښه هم د ښه دې سار وخورې مړه ښه دې دومره چې څوک یې بې لالچه اوس ما سه داسې ملګري دي بې لالچه د سهار څه کوي پوه شولې خو دا یو نیم کس هسې ټیپر سر ته جوړ شي پوه شوې زه د پاکستان یم ښه ریپه زه د پاکستان یم پښتونخوا کې اوسېږم دا دغه چې شی لیکي دا لاندې چې دا اوږد کمنټ کوي دا د څه وایي نو